अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम खैबर पख्तूनख्वा और د सुनो FM 89.4 टोलो औरिदुनको ता जमा ज़किया खान ला तरफा प्रोग्राम द कोर खाइस के सलामुना एहतरामात आओ हर कले उम्मीद लरम जनाब चरते बहम ये रोग जोड़ बये खुशहाल बये वक्त साथ पस्ता सुखती रेगी बाकी जमगा दुआगानी तासुर दी चरते हम उसे गए खुशहाल और आबाद उसे गए यवाज जान खुशहाल मसाते बल्कि जान सर तड़ली द नूर खल्को द खुशहाल हम तासु ख्याल साथे गाजी प्रोग्राम दे जमुंगा द कोर खाइस और कोर खाइस के तासु गडुन कवे मुंग सरा हमेशा द 12 वाली तर 2 बजो पूरी जमुंगा और तासु मलगतियावी दे दौरान की जी तासु मुंगा ज्वाइन कवले शे मैसेजेस दलारे टेलीफोन दलारे और फेसबुक दलारे न दा टाइम हम जमुंगा अखबरवाना चिदा न लाइव द फेसबुक दलारे तासु बराजे मुंग सरा प्रोग्राम के गडुन कवे नो जमुंगा चिकमा टेलीफोन शमेरा दा 0915254 दा देना अलावा जिसोक मैसेजेस दलारे रातल गवाड़ी नो जी बिल्कुल रातले शी 8881 दलारे और बाकी सुमरहम औरिदुन की दा टाइम अगई तवायम जी कता सुमगा खबरवना के गडुन कवल गवाड़े नो टिकतर मैसेजेस टेलीफोन दलारे खुरातले शे खो देना अलावा तासुमगा फेसबुक दलारे हम ज्वाइन कवले शे फेसबुक दलारे जमगा चिकमा पाणा दा सुनो पख्तूनख्वा पनामा बाने पदी बाने वजी तासु राजे او مونږ سره پروګرام کې خپل ګټورې خبرې شریکوي او دا ټایم هم چا مونږه جوائن کړیو هغه چې د هغه نامې به شامل او ځان سره ټول نړمبه چې د هغه مونږه چا جوائن کړیو شکیب خان سلامونه کوي وعلیکم السلام عبدالمنان دی جی مونږ سره د سربن نوې ماشاءالله پروګرام ډیر خپل دی تاسو نو ټول اوریدونکو ته سلامونه او डेरा मनना जी और रूहुल्ला आदिल दे जी सलामुना कई वालेकुम अस्सलाम और मुझे अपना मोबाइल जो है वो प्लेन मोड पे करना पड़ेगा चिपकी से डिस्टर्बेंस नाराज़ी खैर नो संगज तास्तमा टेलीफोन मेरा वेला तास्तमा मैसेजेस दलारे वेल ची मैसेजेस दलारे तासुरात ले शे मुक्सर प्रोग्राम की गटवरे खबरें बस शामिल हुए او زمونږ د خبرونه با خپل نور ملګرو سره هم شریکوي نن به خبره ترې کو جی رسم او رواج په حق لبانې ځکه چې نن سبا کم سچويشن روان دي کم حالات روان دي تاسو ګوره هر انسان چې دغه پریشانه سره مخ ته او بیا ډیر زیات سيزونه داسې دي چې زمونږ هغه په خپل ژوند کې په خپل لایف کې هغه ایکسترا ان کړي دي ځان سره یعنی کې ایکسترا هغه مونږ ځان سره اډ کړي دي په لایف کې هغه د وجنه هم زمونږ په ژوند کې ډیر زیات مشکلات راځي نو خبره بو کو د رسم او رواج په حق لبانې چې ډیر زیات داسې رسم او رواج دي چې هغه زمونږ په ژوند کې هغه د وجې مشکلات دي هغه د وجنه زمونږ په ژوند کې مشکلات را روان دي خو مونږ وجای چې دا هغه رسم او رواج نه چې د هغه پناشو یا چې د هغه رسم او رواج نه وړو یا چې د هغه فالتو رسمونه ختم کو نو زمونږ ژوند ډیر زیات په اسانه سره روان شي مخکې روان شي زموږ د ژوند ډیر زیات پرابلمز بلري شي ځکه نن سبا تاسو ګورئ زیاتره مسلې چې راځي هغه کورنۍ شخړې مخې ته راځي کورنۍ شخړو د وجې هر انسان بیا پریشان دی هر انسان دا غواړي چې دا غوړي په ژوند کې سکون وي او په سکون سره د ژوند تیري نو په سکون کې ژوند بسنګا تاسو راځي ځکه چې تاسو د کور ماحول پرفیکټي تاسو هغه کور چې کوم غړي دي هغه تاسو نه خوشاله یا تاسو باندې چې نور داسې ایکسترا برډن ني چې کوم سره تاسو ته ذهني پریشانیاں مخې ته راځي نو که هغه سيزونه نه بس تاسو په ژوند کې نو واقعي چې تاسو ژوند ډیر زیات خولي تیریږي نو دلته کې مونږ سره نور سوکتی نو زما نننې موضوع د رسم او رواج په حق لبانې چې داسې فالتو رسمونه کم چې مونږ ځان ته په خپل ژوند کې راوستي دي او مونږ هغه رسمونه باقاعدګۍ سره که چاهه مونږ وس لرو او کنه لرو خو مونږ هغه رسم او رواج سره تړلیو مونږ په خپل ژوند کې په خپل هغه سیس اډ کړی دي ځان ته نو دې سره هم زموږ په لایف کې ډیر زیات مشکلات مخ ته راځي نن سبا ګوره هر انسان هغه پریشانه سره مخ ته نن سبا تاسو ډیفرنٹ سایکالوجیست سره کې نه خبرو کې نو مطلب هغه به تاسو هم دا وی چې موږ ته زیاتره پیشنټس د سره راځي ذهني بیماریاں انتهایی زیات شوې دي ذهني بیماریاں سوچ او فکر سره کېږي نن سبا تاسو ګوره د مهنګای او هوا را چلیدلې د مهنګای کافي زیات شوې ده حالکه د
پرایویټ سېکټر کې څومره هم ملازمین نوکری کوي نو د هغوی سیلریز هماغه دي، د هغوی تنخواګانې هماغه دي. باقي بهر وګورئ مطلب مهنګایي یعنې د کور بجټ مونږ ته چلول ګران شوي دي. ټیک شو زنانه خپل طرف نه به کوشش کوي چې خپل کچن څنګه مینج ساتي، خپل کور څنګه مینج ساتي، کم کمزي کې هغوی ته چې دی هغه کنټرول کول پکار دي. خو ډېر مشکل سره نن سبا وخت کې چې دی هغه تاسو بچت کولی شئ. نو دې نه علاوه که تاسو ګورئ مطلب دا خو ما خبره وکړه چې ستاسو څنګه ژوند کې څه زیاتره ګورئ مطلب زموږ په ژوند کې مشکلات هم د دې څیز نه راځي چې یاره کور نه زموږ د شخړې مخې ته راځي. نو دې نه علاوه تاسو دا وایم چې دغه شانتې څه واده خادي راشي یا مړی ژوندی راشي کور کې نو په هغې کې بیا موږ فالتو رسمونه ایډ کړي دي. مطلب ټیک ته واده راغلو نو په هغې کې څه داسې رسمونه چې هغه غیر ضروري وي د هغې څه ضرورت هم نه وي خو دا دی ای باندې موږ به ایکسټرا خرچې کوو، ایکسټرا پیسې به په هغې باندې کې چاهے زموږ وس وي او که نه وي خو دا دی دپاره به لازمي موږ پیسې پیدا کوو صرف په دې وجه باندې، صرف په دې خبره باندې چې یاره مخکینی تن چې دی هغه تاسو داسې زموږ باره کې څه داسې ونه وایي یا چې دی موږ ورته داسې ښکاره نه شو یا ظاهره دا ډېرې داسې خبرې دي. نو ولې موږ ځان ته چې دی ژوند مشکل کړی دی، موږ ژوند ځان ته پخپله په دې رسم و رواج باندې فضول رسم و رواج باندې یا ایکسټرا داسې خرچې موږ ځان سره ایډ کړي دي د دې رسمونو په هکله باندې چې هغې سره زموږ باندې ایکسټرا برډن راشي. چې برډن راشي ظاهره د کور ماحول بیا ورسره ګډوډ شي، تاسو پریشانۍ سره مخ شئ. ولې نه موږ د دې فالتو رسم و رواج نه ځان نه خلاصو. نو په دې باندې به نن خبرې ترې کېږي تاسو سره پروګرام کې. او څنګه چې تاسو ته ما ویلې تاسو راتلی شئ موږ سره پروګرام کې میسیجز د لارې، ټلیفون د لارې او کامنټس د لارې. چونکې زموږ نننۍ خپرونه فیسبوک د لارې هم تاسو لایو کتی شئ نو تاسو موږ سره کامنټس د لارې هم راتلی شئ. نو پروګرام کې وجې شاملو ما خپل لومبنی کالر. السلام علیکم. هلو وعلیکم زکیه خان ستړی مشه. وعلیکم السلام. څنګه الحمدلله؟ شکر الحمدلله. دا ښه چې په فیسبوک لایو باندې په سټریمینګ باندې پروګرام نه چلیږي کنه. ښه بیا څه مسله ده؟ سټریمینګ باندې دا روزي څه دا مسله ده کله و چلیږي کله نه چلیږي پکې. اچھا صحیح. دا به اوس لږ ساعت کې معلومات وکړم بیا به تاسو سره شیر کړم. خو دا دی چې اپ باندې تاسو لاړ شئ اپ باندې کلیر نه راځي کنه په اپ باندې کلیر نه راځي خورجا دی. اچھا اوکے نوٹڈ. څه به وایي الحمدلله؟ بالکل پروګرام موږ په فیسبوک باندې لایو ګورو. الله جل نظر بس وساته خورجانې. ډیره مننه. تا ټاپک هم ډېر خوندور ده کلم چې سر لکه نن سبا چې موږ وګورئ یو خو مهنګایي او ډېرې زیاته شوه، بل چې ده دا موږ بغیر رسمو رواجونه موږ بیخي زیات کړي دي. خورجانې لکه یو چیرې چې موږ یو واده ته ځو یو جوړ کپړه ته اغوستې دوباره بیا هغه نه شي اغوستلی ولې په هغه باندې بیا شرمېږي بیا به خلک موږ ته څه وایي که نه. بالکل او بالکل. خو دا دی هغه خلکو ته یو ښودنې دپاره موږ په خپل ژوند ګران کړی دی. خیر دی موږ د نورو خبرې اورو خو دا دی چې د خلکو خبرې نه اورو، خلکو ته ښودنې دپاره موږ خپل ژوند ګران کړی دی. بالکل موږ ټول د غټه مسله دا ده چې خلک به څه وایي. دا خلک به څه وایي په دا خبرې له وجې موږ ټوټل رسمو رواجونه خراب شوي دي. لکه څوک چې په کلیو په معاشره کې پخوانی دور وکړي لکه هغه فیشن وکړي بیا خلک پسې ښه وایي دا د کوم دور رسم رواج دی شروع کړی ده که نه. بالکل بالکل. او نو دا وجه او خورجانې دا ما شی نوټ کړي چې څومره ساده ژوند زندګي هغومره انسان مطمئن وي، هغومره د انسان زندګي پر امن په خوشحالۍ تېرېدلی شي که نه. بالکل. او نو هغوی که نه په پښتنو خبرو خپل څادر سره خپې غځول پکار دي. نو که موږ خپل لیمټ سره چلیږو نو ولې به زموږ ژوند چې دی پریشانو سره مخ کېږي، ولې په موږ باندې ایکسټرا بوج راځي. بالکل خورجانه لکه ګوره اوس لوی را روان ده لکه دا چې ډېر خلک سته زر هم سته مرد حضرات هم سته هغه د عید لپاره فیشن کپړې او شان قیمتي کې هغه بل چا پیسې را خرڅ کړي څنګه چې اختر عید تیر شي بس بیا په هغه پریشاني کې مطالعه چې دا د فلاني پورونه به زه څنګه خلاصوم دا به بیا څه چم ورته کوم دا له وجې بیا انسان مایوسه شي که نه. بالکل. او صحیح خبره ده. ډېره مننه الحمدلله. خوشحاله راته اوسئ. او سبا خو کال نه درته کو سبا خو به نوي کالرانو ته موقع ورکوو. بالکل. او سبا به نوې کالرز ته موقع ورکوئ.
ٹھیک څه بیا په بله ورځ خبرې کوو. د خدای په امان. اوکې جی، الله په امان، خوشحاله راته اوسېږئ. اوکې جی، دا موږ سره حمدالله ملاخیل فرام کویټا او ډېر زیاتې ښکلې خبرې پته شته. دا وړې وړې خبرې موږ ته ښکارېږي، خو دا زموږ په ژوند کې ډېر زیات لوی اهمیت لري، ځکه چې زیاتره تاسو ګورئ نن سبا کورني مسایل ډېر زیات شوي دي او کورني مسایلو باندې که موږ کابو رانه وستو، موږ په دې باندې کنټرول رانه وستو، نو ظاهره خبره ده زموږ لایف ډیر یو شمیر په مشکلاتو سره مخ کیږي. نو دا موږ سره زه ستاسو میسیجز به شریکوم او موږ سره څوک شامل شوي دي دا ٹائم هغې طرف ته به راځو جی. اور حمدالله ملاخیل وی چې اپنا کندھا صرف جنازے کو دینے کے لیے مخصوص نہ کریں بلکہ کبھی کسی زندہ انسان کا بھی سہارا بنے. زبردست جناب. دا دی چې موږ کله انسان مړ شي هغې حوالې سره که تاسو سوچو کې مونږ ډېرې زیات دغه باره کې بیا ښه خبرې شروع کړو چې یاره دې کې دا کار و دې کې دا کار و ښه. او په ژوندون باندې که هغه انسان روغ وي نو بیا د هغه مونږ تپوس پوښتنه نه کوو. نو یار ولی دی جی مونږ سره او سلامونه کوي. وعلیکم السلام. شکیب خان دی مونږ سره وی په پښتنو کې ډیر رواجونه غلط دي، ډیر فضول رواجونه دي زمونږ کې. بالکل او یوازې پښتنو کې نه بلکې زمونږ ټول آل اوور پاکستان کې مونږ خبرو کو په واده خاده کې مونږ خرچې انتهایی زیاتې وي او هغه انتهایی زیاتې خرچې چې شي کوم باندې چې ستاسو په جیب باندې ایکسټرا بوج راشي، تاسو خو دې خونه قرضونه واخلئ، قرضونو کې ډوب شئ، بیا هغه قرضونه ورکولو چې کله وخت راشي نو بیا ستاسو په سر باندې بوج راشي، ټینشن، انسان ډپریشن ته ځي، انسان په کور کې مسلې مسایل راځي. نو فرید خان دی جی مونږ سره وی سلام جی. وعلیکم السلام. دین علاوه جناب حمدالله ملاخیل وی چې نائس لوکنگ، تھینک یو سو مچ. جنید آفریدی دی مونږ سره وی چې نہ تم ہوتے نہ ہم ہوتے نہ یہ سلسلہ ہوتا، نہ تم ہوتے نہ ہم ہوتے نہ یہ سلسلہ ہوتا، نہ دل ہوتا نہ دل روتا اور نہ دل سے دل جدا ہوتا. زبردست کھلے شاندی شعر. او خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. زبردست جناب. بس ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. جب تک ہم زندہ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. نزوبہ جی ځان سره بل کالر شامل او چې موږ سره نیکسٹ کالر سوکتی. السلام علیکم. هلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوکتی موږ سره فضل خالق خبر کوم پیښور نه. جی فضل خالق څنګه یې تاسو؟ شکر الحمدلله. تاسو څنګه د خیره؟ بالکل ټیک ټاک. وخت سات مو ښه تېرېږي؟ شکر دی الله پاک ډېر احسانات. نن خو ګرمي بیا سیوا شوې ده. نو بس دا خو ګوره د جون میاشته که نه او لکه اکثر له ما محسوس کړي دي چې تقریبا د 27-28 مۍ نه چې دی نو د ګرمۍ شدت زیات شي که نه. خو دې پېره خو الحمدلله دغه روزه کې دا چې کوم د باران سپیل راغی نو دې په وجه چې دی نو اوسه پورې موسم کافي الحمدلله بهتر دی. او زم چې هغه شان شدت لا نشته نو بالکل. او د رستو کالې مطلب که د دې ورځو سره کمپیریزن وکړو رستو کالې انتهایی زیاته سخته ګرمي وه. خدا دې چې نن ټمپریچر هم 33 سنټیګریډ کې روان دی، خو بیا هم ظاهره ده دا څو ورځې بارانونو نه موږ خوندونه واغېستل، یخې هواګانې وچلې دي، انسان عادت شي که نه د هغې څیزای نه پس چې داسې ډایرکټ نور راوخېږي نو بیا ډېره زیاته ګرمي فیل کېږي. بالکل. بس دا و چې څونه اوس ورځ تر ورځه لکه موسم خشک وي نو دا به ورځ تر ورځه د ګرمۍ شدت زیاتېږي. حاجي څه به وایې تاسو؟ بالکل. لکه ګوره تاسو چې کوم ټاپک روړی دی نو چې مونږ وګورو خصوصا د بده مرغه زمونږ چې کوم لکه خویندې میندې دي دوی لکه په دې دغه کې ډېر زیات لکه دغه دي که نه انوالو دي او لکه ډېر زیات مشکلات هم ورته د دې په وجې راځي په دې واده خادو کې. او په مثال که په یا دې سره چې کوم لکه غم راشي په هغې کې خپل بیا رسومات وي د دوی بالکل. او یس او په ودونو کې خپل رسومات دي. ګورو زما یو کزن دی د هغه واده دی که نه نو هغه چې دی لکه ډېر زیات کوشش وکړه خپل هغه چې کوم مدر الله د هغې سره هم خبره وکړه چې یاره د میندی چې کوم دا رسم دی دا به یې پکې بالکل نه کوو. لکه دا اوس ګوره یو داسې یو دغه دی چې په دې کې چې هغه وایي چې یاره تقریبا 1 لک روپۍ پورې زما وایي په دې کې هم خرچه کېږي او د دې نه علاوه لکه جینۍ کور به خپله خرچه کېږي. د دې نه علاوه نور چې دی نو دا چې کوم کسان چې څونه پکې انوالو دي باندې خپلې خپلې خرچې راځي.
لکه اوس دې کې اوس چې موږ وګورو په هر چا باندې خپل خرچې ډېر زیاتې شي که نه، بجای د دې چې موږ دا خرچې فضول په دې رسم و رواج باندې لګوو، نو او دې باندې خپل بچو له کپړې واخلو، یا مثال که نور داسې ښه ځای کې دا ولګوو، یا چې کم دا واده کوروالی مثال که هغې له هغې که مثال که وس نه رسي نو هغې له یې ورکړو، چېرې د هغې مثال که قرضې اخلي یا نور داسې ضروري کارونه یې هغې کې هغې ولګوي، نو دغه به ډېر بهتري. بالکل. او خو دې طرف ته اکثره زموږ سوچ چې دی که مونږ کوو نو هغه فریز شي، خو دا دی مونږ ایکسټرا برډنس په ځان باندې زیات کړي دي. ډېر ښکلي پیغام تاسو راکړو، ډېره مننه ستاسو. ګوره دې کې یو الحمدلله به دا خبره وکړه که نه چې یاره دا اکثر له زنانه هم په دې وجه کې چې خلک به څه وایي، نو زه دا وایم که اوس مثال په طور ذکیه خان دا وایي چې یاره زه نه کومه او یو قدم کېږي چې یاره بس زه نن نه پس به دا لکه اوس مثال که د رور واده وي یا مثال که نور رشتهدارو کې واده وي او هغه دا پرېږدي چې یاره زه دا نه کومه، نو بیا به هر څوک لکه تاسو فالو کوي چې یاره ګوره ذکیه خان هم نه کړو نو څه چلو شو. بالکل. نو زه وایم چې یاره موږ هر یو ښه قدم چې دی په خپله اوچت کړو که نه، نو خلک به موږ پسې چې دی هم په هغه قدم پسې قدم اخلي. بالکل. ډېره ښکلې خبره تاسو وکړه، ډېره مننه ستاسو. ډېره مننه. بس چې څومره زموږ ملګري سات کاکا دی، راحت افریدي دی، بنات ماما دی، سالار میرسه دی، بس ټول ملګرو ته سلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام اینڈ الله پامان جی. خاجی همدغه شان دي ستاسو کالز به اخلم پروګرام کې او نور کالرز به هم شاملېږي، خو چونکې تاسو پته ده ورسره ستاسو میسیجز، ستاسو کامنټس دا ټول به زموږ د پروګرام برخه جوړیږي او ګورو به جي ټول نه لومبه میسیج مونږ ته چا کړی دی، د نه علاوه کامنټس. اوکې جی، نو خبرې طریقې کې زموږ رسم او رواج په حق باندې او زه به دا غواړم چې زموږ څومره هم اوریدونکي دي نو که هغوی موږ سره ټلیفون کالز د لارې راځي یا موږ سره میسیجز د لارې راتلل غواړي، نو بالکل موږ سره خپل ویوز شاملولی شي. او خاجي دلته کې میسیجز اوکې ټول نه لومبه میسیج موږ ته د کوثر راغلی دی او وایي چې السلام علیکم زکیه خوشبو باجي څنګه وختونه څنګه تیر شو، او وایي چې اوکې شعر را سره شریک کړی دی خو هغه نیمګړی دی. د نه علاوه جناب ویلکم بیوټیفل باجي، وایي ستاسو بیوټیفل لیسنر نازولې ده د پېښور نه یما، نو نازولې ته باجي هرکلی کو پروګرام کې. او د نه علاوه زیب الله فرام باجوړ سلام زکیه باجي تاسو څنګه یې، او وایي چې پروګرام اورما سم ډېر ښایسته دی، سلام ټولو مینوال ته. وعلیکم السلام ونس اگین زیب الله فرام باجوړ، سلام ټو سهیل امی هنا باجي کوثر خور وفا خور ټولو مینوال ته سلامونه راغلی دي جی. وعلیکم السلام. زوبه جی یو نیکسٹ کالر ځان سره شامل ہو چې موږ سره نیکسٹ کالر سوک دی کال ڈراپ ہو چکی ہے، کوئی گل نہیں ہے، تسی دوبارہ بھی آ سکتے ہو. اور کامنٹس سلاری سوکتی موږ سره شکیب ہوئی دس از ویری انفارمیٹیو پروگرام، تھینک یو سو مچ. گناہ کا موقع نہ ملنا بھی نعمت ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر فضول باتوں سے بهتر ہے. همدغه خبره ده که مونږ تاسو ګورئ نن سبا تاویل ماویل ډېرې زیاتې راځي او په دې تاویلو ماویلو کې مونږ هغه خپل ټایم هغه چې کومې خبرې مونږ کوو بل پسې نو که په دې کې مونږ د الله ذکر شروع کو ډیر بخوي که په دې خبره باندې څوک پوه شي اذان پې پوه کړي. نو نن دی جی 5 جون او جون چې دی باقاعده آغاز شوی دی. واجد علي دی جی مونږ سره وایي چې نایس پروګرام، ډیره مننه. او 33 سنټیګریډ چې دی نن درجه حرارت روان دی. نو بهر چونکې څو ورځې نه موسم ډېر زیات ښکلی را روان و، بارانونه او یخې هواګانې، نو هغه ډېره ګرمي انسان ته نه فیل کېده. خدا دی چې ایک دم بیا داسې ګرمي زور واخلي نو بیا بهر وتو کې لږ شانې احتیاط کوئ، کوشش کوئ چې کیپ وغیرہ استعمالوئ، د چتره استعمال کوئ، گلاسز استعمال کوئ، سن گلاسز لګوئ. اور دین علاوه جناب شہزادی خان د مونږ سره وایي چې سلام باجی څنګه منګه چل دی، طبیعت شریف تی څنګه دی، او د زړه موسم دی څنګه دی، د زړه موسم مې هم ښه دی. او دین علاوه باجی وایي سمه بې وفای خاجي. دین علاوه جناب نیکسٹ مونږ سره میسیج دی یوسف خان، وی زکیه خورې ډېرې موده پس سلامونه واخله. وعلیکم السلام، هرکلی کوو جي تاسو ته. او عبدالمنان را سره یو شاعري شریکه کړې ده، باقي موږ سره عزیر خان هم راغلی دی، سلامونه کوي. وعلیکم السلام. اوکې جي ډېره مننه تاسو موږ سره پروګرام کې شاملېږئ، خپل ویوز راته شریکوئ. او زه به خپل نیکسٹ کالر طرف ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څوک دی موږ سره؟
باجی زیب الله خبرو کوم زی الله باجی او زیب الله څنګه وخت ختیریږي؟ خیر دی جی تاسو خی باجی بالکل ټیک ټاک. څنګه نن ګرمي زور سیوا ده؟ نو باجی موږ په پهاړي علاقه کې پاتې یو کنه او دلته کې موږ ته د غرونه د وارو والا ښکاري موږ ته دې ته یخ هوا محسوسېږي نو موږ دا وایو چې دلته کې هم یخ هوا چلیږي. اوهو زبردست. زه ښه دی تاسو د دې ګرمۍ نه پناه یم. جی او څوک چې راځي د ځکونو ته د غرونو علاقو ته کنه اکثر زه په دې ګرمۍ کې چې غرونو علاقې ته ځي هغه طرفونه ښیي ځکه دلته کې هواګانې مې یخې چلیږي موسم ظاهره ده اوس دا ګرمۍ چوټیانې کېږي دلته د پېښور سایډ ته د ګرمۍ چوټیانې شي ماشومانانو چوټیانې شي نو بیا پیرنټس چې دی نو هغه واړه بوځي داسې یخ ځایونو ته. خو دا راته ووایې چې څنګه مونږ انجوای کوو نو زیب الله که تاسو چېرته خپلې د علاقو نه راوځئ او چېرته داسې ښار سایډ ته راځئ پېښور سایډ ته د دې ګرمي بیا برداشت کولی شئ؟ یاره باجي مونږ خو وخت شوی دی خو بیا هم که نه زمونږ اوس د دې کې مثال کې طور پر داره شو نو هغه لکه هر چاته خپل وطن کشمیر دی که نه نو مونږ به ډېر زیات دا ځکه میس کوو ځکه چې زمونږ په دې کې وخت ژوند تېر کړی دلته کې چې دی لږ ګرمي مونږ نشو برداشت کوو ځکه دلته کې مونږ دا سره بلد دي. اوکې زبردست. خزیب الله او ټاپک طرف ته به راشو باجي زه به دا خبره وکړم ځینې رواجونه ښه او ځینې بدي لکه مثال کې طور پر زمونږ په کور کې مړی وشي د دې خبره به ته زه وکړم مړی وشي نو هغه کور 3 ورځې روټۍ نه پخوي که نه نو دې ته خو به زه ښه رواج ویم که نه خو بل طرف ته چې مونږ د ودونو طرف ته راشو نو دغه طرف ته رسمونه ډېر زیات خراب رواجونه دي خراب رسمونه دي. لکه مثال کې زه به دا خبره وکړم اکثر ما لاست ټایم کتل باجي چې اکثر واده کم زلمی دی نو هغه پالنګ ته وخېجاو که نه باجي نو کله چې پالنګ ته په هغه باندې کټ چوت کوه کټ مات شو د هغه کوم واده زلمي لاس پکې مات شو نو دا خو رواج نه شي که نه چې موږ به یو کټ چوته هغه د غټه خوشحالي په هغه باندې روان دی او د هغه خوشحالي موږ په ځان خپل غم په غم کوو غم دا شي چې هغه لاس پکې مات شو نو لږ کوشش کول پکار دي ځینو رسمونه ځان رسول پکار دي او د ځینې رسمونه بیخي دا مخنیوی کول پکار دي د دې ته ضرورت اوس اکثر زموږ ملګري داسې دي چې هغه د کوم د واده زلمي سره مختلف پولینګونه کوي پانډو باندې ولي یا داسې نور به صحیح پې اچول شي یا داسې نور شي هغه رنګ کول او خرابول نو دا خو ښه نه لګي د دې نه دا رسمونه دا رواجونه مکمل ختمول پکار دي. بالکل ډېر زیات ښکلی پیغام دی ورکو عزیب الله ځکه چې دا بیخي فالتو رسم و رواج دي ټیک ته لږ ټایم خوشحالي دپاره هغه چې کوم د چا واده دی یا د واده زلمې هغه ته څه نقصان رسېدی شي او ډېر زیات داسې واقعات هم شوي دي. کوشش به کوو چې دا یو کس د دې نه باندې سټپ واخلي که نه نو دا بیا نور خلک هم هغې ته ګوري نو هغه څیز به رو دی کې هم کنورټ شي. ډېره مننه. بالکل او زه به دا خبره وکړم اکثر په ودونو کې د پایرنګونو نه مونږ مکمل پرهیز وکړو چې دا خو یو په زول خرچیم ده او په واري پایرنګ نه څه نه جوړېږي او بله خبره باجي زه به تاسو ته دا درمخکې کوم زموږ د قبایلي علاقو کې نور ځایونو کې هم داسې وي که نه لکه اکثر زموږ په کوم مړی وشي که نه نو مونږ هغه مړی د څه وخته راښودی مونږ مړی هغه وخته ساتو چې لکه مونږ د اختر ورځ به راشي د اختر ورځې مې له بیا هغه قبر له لاړ شي هغه غم په ځان باندې بېرته را تازه کړو کنه د دې رسمونه ځان له خوشحالي په خپله ورکوه خو اوس مړ دی بس صرف دعا ورته کول پکار د اختر ورځ ځان ته نه یادول پکار چې یاره بس الله دې د هغه وبه هغه کور کې نور خلک هم راټول شي او هغه غم داسې بېرته تازه کړي د دې رواجونو دې رسمونه ځان ساتل پکار دي. ډېر ښکلي پیغامات ډېره مننه نصیب الله او زما طرفه تاسو ته ستاسو ټول ډپارټمنټ ته سلامونه حنا باجي شوه مسویله مې شوه لیلا خور ته زما طرفه ډېر زیاتې دعاګانې سلامونه او تاسو ټول ډپارټمنټ او یو ښایسته سونګ دې راته پلې کړو ستاسو ډېره مننه چې کله فیسبوک پروګرام ضرور. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. زموږ کیوټ شان دی کالر لیسنر عزیب الله واقعي ډېر زیات ښکلي پیغامات شریک کړل کوم چې هغه واده زلمي باندې مختلف رسمونه کېږي چې مطلب هغه کټ کې کېنئ او بیا هغه داسې اوچتوي او خو دا د دې کیسه هم داسې چې دی واقع مخې ته راتلی شي چې مطلب انسان ته څه نقصان رسېدی شي داسې قسمه رواجونه ځان ساتل پکار دي. خاجي ابوذر خان دی موږ سره او سلامونه کوي وعلیکم السلام او سلام زکیه خان زه د کوهاټ نه یم سلام قبول کا وعلیکم السلام. دین علاوه جناب نیکسٹ موږ سره میسج د احتشام خان وی سلام جی څنګه زه بالکل ټیک ټاک یم جی تاسو دعاګانې دي. حاجی ګل آفریدي وی چې السلام علیکم باجی تاسو ته 1000 سلامونه وعلیکم السلام خوشحاله اوسئ اور اولڈ لسنرز غائب دی اس باجی صرف زه پاتې یم ټول لسنرز کې
اولڈ لسنرز به راځي انشاءالله ضرور. لال محمد سلامونه کوي، وعلیکم السلام. شاهد د مونږ سره وی سلام زکیا څنګه زه بالکل ټیک ټاک یم جی وی چې ګریټ شو. او نجیب الله نجیب د مونږ سره وی چې ستا سرور نجیب ساړوشا ژوندو کلینا وی پروګرام خولې دی. وعلیکم السلام. ډیره مننه نجیب پروګرام خو خولو پروګرام کې د شاملېدو یو جهان مننه. زه به جی خپل نیکسټ کالر طرف ته. السلام علیکم. هلو وعلیکم السلام. ستاسو आवाज ډیر زیات سلو راځي. आई थिंक د دې طرف ته سیګنلز ویک دي ځکه چې आवाज انتهایی زیات سلو را روان دي. بهرحال جناب کله هم راځي یو خپل د موبایل سیګنلز چک کوي او بل تاسو ضروری دا خبرو کم چې کله هم راځي نو د خپل ریډیو आवाज چې یا خو بالکل بندوي او یا چې اغه زینا لکشان دي فاصله ته ځي چې تاسو موږ سره خبرې کلیر کیږي. زوبجی خپل نیکسټ کالر طرف ته. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوک تی مونگ سرا مائی سسٹر راحت افریدی خبریں کو مر اگنور نا. راحت گل افریدی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے خیریت ہے. باجی اور سناؤ طبیعت مزاج ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک اللہ کا شکر ہے. گرمی بہت زیادہ ہو چکی ہے. اب کا بہت زیادہ ہے. وہ بھی راستہ میں سے آتا ہے ادھر سے ڈیوٹی میں ہے. وہ بھی گرمی صرف تورے کپڑے میں سے پختو ته راوړو. اوکے خاصه څنګه راحت ګل افریدی وخت خطرېږي یاره بجی په بل هفته کې مې 10 ټرای کړې کار مې ملو شو ډراپ دا په هفته کې ما چې لازمي خبر وکوم وسره. زه خدای نن دې کالو لګي دا منه چې تا د پرم 1 کیلومتر په یادل مازل کړه ری دا ګرمه کې. اوه څنګه بل کمزې کې چې کار کوي ته ریډیو سیګنل کمزې کې ډیوټي چې کو کنه غزي نه ما چوټي شو کنه بل چې تاسو لمه بس په گاڑی نه ما چې گاڑی کې نه زموندا سه زما چې کال مې ملو شي. اوکې زبردست. ډیره مننه راحت ګل افریدی. څنګه باجی زب یو خبرو کوم کنه چې دا اکثر دا کم رواج ته کنه چې په پالان کې زلمه کېنه بری وچات کې کنه نو داسې ویډیوګانې ما کتلې چې هغه زلمه دومره وچات لړه کې کنه کاغه خدای ما که کزمه کې تر وګرځو لاس پې ما شول بل څه په وشول کنه نو هغه واده کم چې کالاکان دی هغه ته خو نقصان نه رسیږي واده کور ولا ته نقصان رسیږي. بالکل او بل خبره دا کومه باجی چې زموږ د افریدو ډېر ښایسته رواج دی باجی لکه اکثر د پېښور خلک وګورئ کنه چې هغه کم چې کپړې کوي کنه نو هغه د کم کور والا ته ټولو ته کوي لکه د الګ کور والا ته نه هغه ټولو ته کوي. موږ افریدو دا رواج دی باجی چې کاسو چوکي چې بس صرف یو ذات د کپړې او د کور والا ته کوي یو جوړه کپړې وکړو بل د منګي کې کپړې ډېر خوانم نه کوي خو زنانه بيخي ډېر زیاتې کپړې کوي. یو جوړه لکه مثال په یو جوړه کې تا یو ورځم تیری یو لاس ورځم تیری کنه یعنی تاسو دا ویل غواړئ راحت ګل افریدی چې رسم او رواج چې هغه زنانه او جوړ کړی دی یا زنانه چې د دې ذمہوار دي او کنه باج لکه زنانه بيخي لکه اوس مثال په درې سالور جوړې خواري و زنانه کې درې سالور جوړې بل طرف په باج لکه اوس مثال موږ دوه درې جوړې ځان ته کوو کنه هغه په ځای موږ کم واده ته سو خار غریب راځي هغه ته موږ یو جوړو کو نو هغه ثواب به موږ وشي هغه ټیم لکه پایوا جوړه کې ټیم تیریږي. صحیح ډیره مننه راحت ګل افریدی. بل یو میسج باجی ورکوم کنه. الو جی وایا چې اکثر لګه ګرمي ډیره د کم چې دکانونو ولري هغه خیر د روډ په غاړه دکان وي کولر مولر ډاګ دي دی په بل چې د چا کور روډ ته نږدې نو موږ ته چاټي وایو تاسو به 400 کنه هغه ډاکې لازمي چې ډاک چې ګرمي ده چې مسافر څوک راځي چې وبت اسکی ثواب ملي بل د مرغي د هوا مرغي دي کنه راځي هغه به چټو مټو ته جوړ وي کنه هغه وبس کی نو ګرمي کې ډیر احتیاط وکړ دی بجی موږ د عوامو ته میسج دی. ډیر کلی پیغام ډیر مننه راحت ګل افریدی. خوشاله اوسئ واقعي داسې سیستم کول پکار دي کور نه بهر څه داسې کولر وغیرہ تنظیم کول پکار دي ځکه
چې ډیر زیاده سي مسافر تیریږي یا ډیر زیات خلک پیدل زی راځي یا د سکول ماشومان زی راځي نو هغه ته وخت په وخت اوبو ضرورت پیږي نو کدا سیستم تاسو کې دا واقعي ډیر زیات خپل خبره دی وکړه دین علاوه کومه پرندي دي مختلف قسمه کې مرغۍ دي نو هغه د پاره خپل چت ته پاسه یا ټانکی د پاسه داسي یو ځای کې تاسو د اوبو تنظیم کولی شئ چې هغه هم راځي دلته نه وبس کلی شي خاجی ام سمیر ته موږ سره وی چې السلام علیکم کیسی ہیں اور क्या हाल हैं आपके बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है और आपसे सुनेंगे सुमैर कैसे हैं आप ठीक हैं आज की हमारी आज का जो हमारा टॉपिक है वो रस्म व रिवाज के हवाले से है कि रस्म व रिवाज हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ऐड किए हैं जिसकी वजह से हमें आगे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो हम क्यों ना ऐसे रस्म व रिवाज को ख़त्म करके अपनी लाइफ ईजी कर सकते हैं तो आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं कमेंट्स के थ्रू या आप कॉल के थ्रू भी आ सकते हैं हमारे साथ प्रोग्राम में दिन अलावा जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मलाखिल वही ग्रेट शो और कमेंट्स भी पढ़ लिया करें ओके जी आपका कमेंट मैंने शामिल कर दिया है ग्रेट पर्सनालिटी और नाइस प्रोग्राम अब्दुल मनान वही जिस शख्स को दौलत और शोहरत के ख्वाहिश अंधा कर दे तो वो दुश्मनी की इब्तिदा अपने दोस्तों से करते हैं ज़बरदस्त जनाब कुल पैगाम और दगशान थे योशमेर कुल पैगामात पस्ता से शामिल हो मखू ज़मीम ज़्यादा न ज़्यादा कॉलर्स राशि मुंसरख पला राय शरीका की प्रोग्राम क्या अस्सलाम वालेकुम जहाँ जम कलात खाने सरा तस्वीर से दे जहाँ तो इखराम की बकाबे सरा तस्वीर से दे जहाँ जहाँ कलात खाने सरा तस्वीर से दे जहाँ पे इखराम की लकाबे सरा तस्वीर से दे गुनाहगार द्वारा भी होखा चढ़े देर गुनाहगार द्वारा भी होखा चढ़े देर गुनाहगार साची द खूब नबी रोज सरा तस्वीर से दे वाह ډیر ښکلی او مصور په کلیوال رنګ باندې ډیر مې خوري منګلې چې نه سره تصویر وسته اها خوا کې لیکته چې لتا سره خنخ کاریږي مشوم بچی د پسې سره تصویر وسته ولی السلام علیکم تاسو ټول باجی او لتا سره په خوا کې تخنیکی همکار تاسو کال چې دی هغه ډراپ شو او ډېر زیات ښکلې شاعري را سره شریک کړه ډېر ښکلې انداز سره دی راغلو خو افسوس چې د دې سیګنلز ډراپ شو زه به جی خپل نیکسټ کالر طرف ته السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام دا څوک دی موږ سره عبدالاحد خبرې کوم چارته د روډ نه جی عبدالاحد څنګه یې تاسو الحمدلله گزاره کوو تاسو ښه یاست بالکل ټیک ټاک 400 روډ سایډ ته موسم څنګه دی ماشاءالله خو زبردست او ایک نمبر موسم دی ایک نمبر موسم دی ډېر زبردست اواز لګیږي ماشاءالله او خوندونه تې اخلو اوکې زبردست الله دې همدغه شان د موسم ښه ساتي څه به وایي عبدالاحد والله ماشاءالله پروګرام ډېر زبردست ایک نمبر روان کړی دی خو خبره دا ده چې کال مې راولم ډېر سخت مشکل کار دی دا منې بس ډوډۍ ته ناست وم بس یو کپ باندې کوو بس نمبر ټرای باندې کوله بار روټۍ هم سم ونه خوړم مل به دا کل ضرور ملاوم دا ګوره وای چې کله هم روټۍ خورئ نو یا کو تاسو ټي وي ګورئ نو ټي وي کتل و بند کې یا که تاسو موبایل استعمال کوئ روټۍ په ټایم کې موبایل هم نه استعمالوئ نه خبره دا ده چې ستاسو پروګرام سره مونږ ډېره زیاته مینه لرو که نه او د فیسبوک لایف کې خو داسې ده چې زه خو بیا خامخا ضرور ټرای کوم ښه جي ښه نو څه به وایي تاسو ماشاءالله ټاپک خو ډېر ښایسته او زبردست راوړی دی که نه زه به د رسم او رواج په حساب دا خبره وکړم که نه چې دا رسم رواج خو چې دی دا لکه نوي چې د خلکو مطلب یاد کړي دي لکه خیر نوي خو به زه ونه یم ځکه چې پخواني همداسې لکه دا سلسله د رسم او د رواج شروع ده نو لکه دا نه دي په کار لکه داسې رسم رواجونه بعضې خلک کوي چې هغه په اسلام او په شریعت کې ناروان دي که نه هغې لکه اجازت ورله شریعت هم نه یې ورکړی لکه څنګه چې وختي د پالنګ باندې خطلو لکه ذکر دی کالرانو وکړ لکه دا خو په شریعت کې نه ده په کار که نه لکه په پالنګ باندې لکه د واده ځل نه وخېږي دی مطلب په انډو باندې ولي او مطلب کټ دې مات کړي او ایسته راوغورځي خو دې دام پکې شته چې انډو باندې ولي دام پکې شته چې انډم پیولي الله هغه چې پالنګ باندې وخېږي نه دی د واده د ځل نه خدای مل شي اوهو ښه نو دا ده چې لکه دا خو خیر نه دي په کار لکه په شریعت کې خو لکه د واده چې څه اصول څه طریقه هغه چې باید وشي دې نه علاوه که وګورې لکه دې داسې رسمونه رواجونه دي
چې لکه کشدن کې څنګه عادت وکړي نو هغه لږ بوزي هغه لکه مطلب د نکریزو کې کله ورته ولګي لکه مختلف رواجونه دي. جی 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 لکه دا نه دي په کار لکه بعض رواجونه داسې دي یو خو هغه تاسو د خرچې نه خلاص کی او بعض داسې رواجونه دي چې مطلب ای سره تاسو تذلیل کیږي لکه نه په کار لکه ګوره چې کوم رواجونه باندې په خرچې کېږي پیسې په خرچ کېږي هغه پیسې په کار دا د ټولو نه چې هغه یو غریب سړي ته ورکړي مستحق ته چې هغه کوم حق لري هغې په ځای به د هغې ثواب هم په دې باندې وشي جی او بل چې کوم دی د دې رسم او رواج نه به خلاص شي نو د واده به لکه په سنت طریقې باندې ادا شي نو هم به الله ته د انسان غاړه خلاصه شي او هم به لکه د فضل خرچۍ نه خلاص شي. صحیح ښکلی پیغام ډېره مننه عبدالاحد. ډیره مننه الله دې خوشاله کړه. بس ټول اوریدونکو ته سلام السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه جی تاسو د کال کولو. خاجی یو سو میسیجز دی طرف ته راځم. سمیر وی چې پرانے رسم و رواج کی وجہ سے ہمارا پریزنٹ اثر انداز नहीं होना चाहिए. नहीं, पुराने रस्म व रिवाज की बात जो भी है, लेकिन आजकल हमने ख़ुद जो है वो कुछ शो ऑफ के लिए कुछ ऐसी रस्में ऐड की हुई हैं मतलब उससे हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है. ताज मोहम्मद जी मिक्सर सलामुना कई वालेकुम अस्सलाम. अब्दुल कयूम आफरीदी वही जमा सलामुना वाखला वालेकुम अस्सलाम. सलीम खान जी मुंगसरा वही चिनाई सारजे ज़किया खान यो जहान मनन जी खुशहाल रात उसे गए. सलीम खान वही के बेस्ट ज़किया खान गुड शो. डेरा मनन जी प्रोग्राम खोखवलो खुशहाल रात उसे गए. او خاجی زوبا د مونږ سره میسیجز د لارې کوثر سره یو شعر شریک کړی دی او چې یاد رکھ دل ہے اگر ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا. یاد رکھ دل ہے اگر ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا گھر نہیں जो फिर से तामीर भी हो सकता है. ज़बरदस्त जनाब बाबी सानिया जान रूमी और टोल जिनको तसलामुना वालेकुम अस्सलाम. हमेशा वही कहना वही दबल सड़ा आजारी कवल नहीं पकार और संगजता पखपला खुशहाल उसे के दासे जान सर तड़ली द नूर खल्को द खुशहाल या खो सबब हम अगर जेगे या अगीता पजवन के द खुशहाल मौकी वर्कवल द पारा हम चे अगता सो कोशिश कवे नो जनाब प्रोग्राम बा जमगम द शांति रवानी खबर तरे बता सर रवानी भी खो जमग द फेसबुक लाइव چې کوم خبرونه ده یا ټایم چې د زموږ لایف سیشن دا بازو هم دلته کې ختموم خو تاسو ټول نه یو ځل پوښتنه وکم چې آیا فیسبوک لایف ختم کم یا نه. خاجی تاسو خو ماته پته ده همدغه وایي چې ما ختموئے. انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے. دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا. बहुत खूबसूरत बात, बहुत ही गहरा मैसेज है इसमें. अगर कोई इस पे समझना चाहे तो नो خپل لایف سیشن د فیسبوک تلاري دا به دغه تل کې ختمومه. باقي زموږ چې کوم خبرونه د لایف هغه به دوامداري هم دغه شانتي تر 2 بجو پورې تاسو راتلې شئ. موږ سره څومره هم کالرز دي یا څومره هم زموږ لیسنرز دي څومره هم زموږ ویورز دي نو که هغه راتلل غواړي پروګرام ته نو بالکل جی 2 بجو پورې تاسو راتلې شئ. زموږ پروګرام کې خو میسیجز د لاري 8881 د لاري شرکت کولای شئ او یا زموږ چې کوم ټلیفون شمیره ده 091525414 د لارې تاسو راتلی شئ. موږ سره پروګرام کې به ګډون کوئ. او الحمدلله وی چې نه او سلیم خان وی چې ګریټ او سجاد وی چې سلام جی وعلیکم السلام. خوشاله رات اوسئ او کوشش پیدا کوو چې د ځان نه مونږ شروعات وکړو. د فالتو چې څومره هم رسم و رواج دي که زمونږ طرف نه څه کیدی شي خو دلته کې یو کالر مونږ سره دا خبره وکړه چې مطلب زنانه ډیر زیات د رسم و رواج چې دی د هغې د وجې نه وي نو یوازې زنانه بلکې نارینه هم په دې کې ظاهر تاسو اوس په ویډنګ هال کې واده نشئ افورډ کولی خو عین باوجود تاسو به ګران نه ګران ویډنګ هال چې دی هغه به اخلی چې خامخا جي زموږ میلمانه راشي او بیا د 1-2 آیټمز نه علاوه په هغه کې به 6-7 قسمه کھانې پخېږي. دا هم ایکسټرا برډن دی په موږ باندې. بیا نو ډېر زیات داسې رسم و رواجونه دي چې په هغې کې موږ اخته یو کم نه چې زموږ ژوند مخکې ګرانېدی شي خو صرف خلکو ته ښودنې دپاره یا خپل سترګې اوچتولو دپاره موږ داسې قسمه رواجونه په خپل ژوند کې شامل کړي دي. په خپل ودونو ښادۍ کې یا خوشحالی موقع کې یا په غم موقع کې مونږ دا سیزونه اډ کړي په خپل لایف کې. کم سر چې زموږ ژوند انتهایی زیات ګران شوی دی کوشش دا کوو چې دا رسم و رواج مونږ ختم کو. نو لایف سیشن به ختمومه جي همدغلته کې
او کوشش وکاو چې موږ دا خبرې په خپل ژوند کې عملی هم کو باقی نور ډیر زیات داسې خبرې چې تاسو سره خبرو اترو نه پس سما ذهن ته راغلی یا ماته د هغې حوالې سره معلومات شو چې واده زلمې څنګه هغه کټ کې کېنولو بیا هغه اوچتولو د هغې څه رسم کېږي نو مطلب هغه بیا پانډو باندې هم ویشتلی کېږي دا څیز نه دی په کار ځکه چې داسې رسم و رواج زه وایم چې دا د بل انسان تذلیل کول دي صحیح شو حاجی زاهد د جی موږ سره وایي چې السلام علیکم آئی ایم فرام ملائیشیا وایي چې how are you RJ زکیہ خان نائس شو تھینک یو سو مچ اور نیکسٹ موږ سره میسج دی اوکے تھینک یو سو مچ حاجی زاهد خوشاله راته اوسېږئ مهدي جان وایي چې هاي نو ډېره مننه چاچا چې موږ سره پروګرام کې ګډون کړی دی یو جهان مننه خوشاله راته اوسېږئ باقي زموږ پروګرام زموږ د خپرونه به تر 2 بجو پورې روانه کوشش کوئ چې موږ سره کامنټس لاري او ټلیفون د لاري پروګرام کې شامل شئ الله پامان